ظلمناهم أو ممكن ظلموا ولكن ظلموا أنفسهم لكن ظلم كل بخل ظلموا فما أغنت عنهم بس فقال على الذي آلهتهم معبودات الذي تمشي يدعون من دون الله ببل سوى الله من شيء اسمه لما جاء هكذا شراب أمر ربك حكم استاجره وما زالوا أو به معبودات زيادة كبيرة غير تكبير وغير هلاكتنا وكذلك قدم شافي أخذ ربك نولد استاجره إذا أخذ القرى هكذا يقول سكري وهي ظالمة كلشي أو كلشي أو ظالماني إن أخذه بشكا دار الولد أليم دلنا شديد وسخط إن في ذلك بشكا فريقي لآية لمن خاف أرجع وانا شبيري عذاب الآخرة عذاب الآخرة ذلك يوم لا داس ولا مجموع جمع بقري شيء لهم الناس خلقنا وذلك أو لا داس يوم وذلك يوم أو لا داس مشهود جمع بقري شيء وما نؤخره أو نوصله إلا لأجل أو نوصله إلا لأجل معدود وغير مقرر أو تقول يقال مذيبوني وما ظلمناهم ممكن كتبان يسظلم نذكر ولكن ظلموا أنفسهم بيقول ظلموا من دي قبل بعد الظلم كله الله تبارك وتعالى فرمائي ذكر كلام شكوما عن عذاب قوم عاد قوم ثمود قوم صالح قوم شعيب عليه السلام قوم هود قوم نوح عليه السلام أو قوم إبراهيم عليه السلام قوم موسى عليه السلام يجري عن عذاب الله في المشاهد رب كائنات نعوذ بالله ده سبب تقريبا زياده يقول ذلك يقول شديد عذاب مستحيل عنه الله تبارك وتعالى انسان ده اختيار وري جزاء الرحمه او الجنه مستحيل توري فنزام عذاب مستحيل توري ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم سوره الرعد الله تبارك وتعالى فرمائي الله جل شانه يقوم حالة تقوى لنبذ تسوق الذي يقول ذلك كل يبدل تسوق الذي يقول ذلك عذاب مستحيل غير زوري الله تبارك وتعالى في عذاب نور رب كائنات او انسان تا چې پیدا کړی دی اختیار ورکړی او انسان ته اشرف المخلوقات کوم دی وجه لري چې انسان کې د خود او دعا صفات موجود دي ملائکه کې د نیکۍ صفات موجود دي او د ګناه صفات نشته سره کول نشي افسانه بادشاہ ته نشته نو هغه د نیکۍ کول څه کمال لري ځکه پیدا د نیکۍ لپاره او په شیاطین او جنات کې چې دین او شر شر دي هغه کې د خیر په نشته او په इंसान की अल्लाह तबारक व तआला दोनों सिफात हैं शैतानी और शहवानी सिफातों का रिश्ता और दम शांति द मलाइका वाला नेकी तकवा परहेज़गारी वाला सिफातों का है जिक्र दी दोनों सिफात के बावजूद कि इंसान अगर शहवानी और नफ्सानी ख्वाहिशात दबोगी और नेकी वाला अगर मलाइका वाला नेक खसलत वाला सिफात पसंद वाले गाली की तो अल्लाह तबारक व तआला को सुभान इंसान जड़े उच्च मकाम वाला है वला क़द करमना बनी आदम तेरे की इज्जत और तकरीम अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को करे फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा तेरी नफ्स नेकी और बदवा को खुद जिससे कि मन शाअ फलियुमिन व मन शाअ फलियकफुर वला मुहल्ला ईमान कबल कुफर कबल इख्तियार करे दोन लाल को खुद दे फुजूरहा व तक़वाहा किस को फुजूर लाल को खुद दे तक़वा और परहेज़गारी लाल को खुद दे और युनासी फितरी निजाम अल्लाह की इज्जत को करे जिकर इंसान ने नेकी पर रवानी तक़वा पर रवानी और गुनाहों नजाम बशरी रवानी मुद्दता قلبي رواني باطني رواني داس porque او سکون جل وتعال کی پر شي چې هغه سکون او هغه چین د دنیا په یو څه کې لري او چې کله دې فطرت نه بغاوت کی د رب کائنات په فرمایي کې جوړ کړي نو اگر چې په ترقې کې چې نو حکومت او وسی سیارو او وسی د ترقې کې او بل اخر د زړه چین او سکون او د ملاوي چې ترقې کوي خوشیان دي مستاس او معاشره هم مستاس مخکره چې کوم خلک دین اسلام سره مسلک وي نیک اعمال سره مسلک وي الله ولا خلق سره تعلقات الى الله ولا الله رسول الله خبري نو اگر چې کوئی په قسم کوسي کې ګل کړي رب کائنات کی قدرتی باطنی porque زندگی اب تو ہوگی ان کے غم کے فیض سے بیغم کی بیغم غم کی هم کوئی چې بیغم زندگی کړي چې کله الله او الله رسول سره تعلق مضبوط وي نو الله رب کائنات انسان د نفس دوه لارو په خوده دي او چې کله په خپل ځان باندې ظلم وکړي او ځان ظالم ټول ځان عذاب صحیح ټول کی وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم الله جل شانه فرمایي چې موږ ظلم نه کړی دي خپل ځان باندې ظلم کړی فما اغنت عنهم آلهتهم دغه معبودات دي وکړه کم يدعون من دون الله ده الله جل شانه سبحانه وتعالى چې کله الله حکم راغی عذاب دي مبارکي دغه معبودات دي وما زالوا غير تدبير غير هلاکت نه ول دي وکړه نو خلاصہ د دې واقعات غلط
چې الله رب کائنات په چا باندې ظلم نه کوي څومره خلک هلاک کړي شوي دي دا خپل ځان چې هلاکت نه کړي شي دوکړي رب کائنات په انسان الله تفیق ورته ځان ناس مقام ته ورسول چې تا الله تبارک وتعالى او یا ایها النفس المطمئنه اے نفس المطمئنه رضا د خپل در پر ځان دې جنت داخل شه خود ही को कर पूरा इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है अल्लाह तबारक व तआला खुदा वाली कि मां बंदा خپل نفس 10 نه په اعمال سره جوړ جوړوي او په نه په اعمال ټول انتظام داس مقام ته ورسي خو چې کله انسان خپل بدبختۍ د وجنه د معصیت او د ګناهونو په وجه باندې ځان د عذاب مستحق وګرځي رب کائنات فرمایي چې ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم الله رب العالمین ته سړي لري په دې باندې تاسو عذاب دي چې تاسو ایمان وروړي او شکر وباسئ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم چې تاسو د الله په نعمتونو شکر وباسئ نو الله جل شانه په ځان باندې ایمان وروړي ما يفعل الله بعذابكم الله تبارک وتعالى تاسو عذاب سړي لري رب کائنات بدل وړي چې بدل عذاب وکړي بلکې خپل بنده په بخلو باندې الله جل شانه خوشاله او بار تعلیم ورکړي خپل الله سبحانه وتعالى تراشي نو چې تاسو قومون ذکر تیر شو په دې باندې عذابونه راغلل الله جل شانه فرمایي چې ولکن ظلموا انفسهم دې په خپل ځان باندې خپل ظلمونه کړل مختلف انبیاء کرام واقعات الله سبحانه وتعالى بیان فرمایي مقصد دا دی دعوه فکر ورکول د دې امت خلقنا بالخصوص التوحيد او رسالة منكرين له كتاب الله خلقه لتقوى انجام هذه هو في قوله يقول تكذيبه انكاره او الله جل شانه سري شريك مقرب ده وقت پیغمبر ده وقت پیغمبر مخالفت یو سر انجام بالاخر ده شو حلال شو تباہ و تباہ شو او ده شان دي اطيع على حلال ده قوم عاد قوم ثمود او ده شان دي قوم هود او رام جان قوم ابادي او ده تقويم محلات النار والشرك اللي استخدمته موجود دي داخل عباد واقع او خپل اعمال رسم کوي د شرک او د کفر نه ځانونه بچ کړي نو لهذا د دې انبیاء کرامو د دې واقعاتو خلاصه او بیا د قومونو چې کوم قومونو په خپل ځان باندې د الله جل شانه عذاب چې الله کړو په خپل اعمالو د وجه د دې ذکر په دې آیت باندې فرمایي چې موږ به ظلم نه کړی بلکې دوی داس اعمال خیال کړو چې د عذاب مستحق وګرځي وما